کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د 1300 ورځونه په سوات کې بارانونه دي او په بالایي علاقو باندې په بحرین، کالام، مټلتان او مهوډن باندې واوري شوي دي. هلته کې روډونه بند کړي دي، ځینې علاقو کې سیاحان چې دي هغه منختې دي او په دې حواله باندې چې یاره اوس څه صورتحال دی، موږ د خپل اپر سوات ډیولپمنټ اسسټنټ ډایرکټر سعید خان سره رابطه کړې ده. سعید خان د وخت راکولو ډیره زیاته مننه او موږ تاسو وینو چې یاره تاسو په دغه علاقه کې موجود یې او څه صورتحال دی په دې وخت کې، ولې چې د مرګ د ګوټ نه سیلګري را روان دي د سوات د واورو تماشې لا. په دې حواله باندې تاسو خپل خیالات زموږ سره شریک کړئ چې یاره څه صورتحال دی هلته کې، روډونه څنګه دي او هلته کې خلک وس تلی شي که نشي تلی. نو په دې حواله خپل خیالات زموږ سره شریک کړئ. جی سعید خان. جی ذکیر، بالکل همداسې ده چې د واوري ورېدو وروسته د سوات چې څومره سیاحتي مقامات دي، کالام، ملم جبا، دغه شان اوشو، مټلتان، ګبرال، څومره سیاحتي مقامات دي، مهوډن، نو هغې ته د تګ دپاره ډېر ګڼ تعداد کې ټورسټ دي. نو هغه دا وخت کالام کې موجود دي، کالام ته راغلي دي او خلک کوشش کوي چې بر لاړ شي، خو چونکې مټلتان سره ګلیشیر پرېوتی و، د هغې لاره چې دنه بنده شوي وه، اوس چې دی د هغې لاره نن کولاو شوه، 4x4 تلی شي. خو زما صرف یو ریکویسټ دی خلکو ته دا چې لارې خو ټولې کولاوي دي، مونږ کوشش کوو چې لارې چې دی نو هغه کولاو شي او خلک دې ځون ته راشي، دې ځون نه خوند والي. خو یو صرف ریکویسټ دغه دی چې ټول خلک څومره راځي نو سنو چین د استعمالي، سنو چین نه بغیر چې څوک هم راځي نو هغو ته به هغه په تکلیف کېږي، هغو به بیا چې دی نو خوارېږي په ټول لاره باندې. نو څومره مونږ خلک علي بالکل لارې کولاوي راتلی شي، خو د سنو چین نه بغیر ګاډی بالکل چې دی نو سفر دی نه کوي، د هغې نه به تکلیف میلاویږي. نو دغه یو ټولو درخواست دی چې څومره مونږ خلک اوري نو پکار ده چې سنو چین نه چي. نو ټولې لارې کولاو دي او ټول سیاحتي مقامات چې څومره دي نو هلته ټول انتظامیه پر سوات ډیولپمنټ اتھارټي د ټولو څومره چې باري مشینري ده نو هغه NHA CNW هغه چې دی نو ولاړه ده او هغه دلته خپل اکټیویټیز کوي، اپریشل اکټیویټیز، نو خلک دلته چې دی نو راتلی شي.